محرم الحرام په میاشت کې خصوصیت سره بیا په ولنې عشره یعنې ولنې 10 ورځو کې د اهل بیتو او د شهدای کربلا تذکرې او د هغې یادونه کول آیا دا په اسلام کې څه حیثیت لري؟ امام شاه احمد رضا خان قندهاري علیه الرحمت فرمایي چې د اهل بیتو تذکرې د شهدای کربلا او د امام حسین علیه السلام د شهادت تذکرې په دې غرض باندې کول چې خلکو ته د هغې مقام، مرتبه او شرافت او عزت ذکر شي نو دا جایز دي. خو د شهدای کربلا او د امام حسین علیه السلام واقعه او تذکره خلکو ته په دې غرض باندې کول چې د کربلا غم خلکو ته رایاد شي، د کربلا تذکرې چې کوم دی په دې غرض خلکو ته رایاد شي چې خلک پای کې جړاګانې وکړي او تجدید د غم پای کې وشي، د حزن پکې وشي او خلک چې کوم دی نو ماتمونه او نوحې وکړي، نو دا په اسلام کې بالکل ناروا او ناجایز بلکې حرام ته علما ویلي. ځکه چې د اهل بیتو تذکرې که د هغې د شهادت تذکرې انسان په دې غرض کوي چې ماتمونه پرې وکړي شي، نو بیا خو به ډېره پکار دا وه چې د نبي علیه صلات وسلام په وفات ته ماتم وکړي شي. ځکه څرنګه چې محبوب علیه صلات وسلام د ربیع الاول په میاشت کې ولادت با سعادت شوي، نو په دغه میاشت کې هم په دغه تاریخ باندې د نبي علیه صلات وسلام د وفات تاریخ هم دی. نو د ټول امت په دې باندې اتفاق دی چې د نبي علیه صلات وسلام د وفات تذکرې او په هغې باندې پروګرامونه نه کیږي، بلکې د نبي علیه صلات وسلام د پیدایش تاریخ چې کوم دی هغه د اختر او د خوشحالۍ ورځ وي. نو همدغه رنګې د اهل بیتو شان او مرتبې تذکره په دې بیانول چې د هغې عظمت خلکو ته بیان شي، محبت سره پیدا شي، نو دا بلکې ثواب دی او عین عبادت دی. او د هغې د شهادت تذکرې په دې غرض باندې کول چې خلک ماتمونه وکړي، خلک جړاګانې وکړي، نو دا بالکل په اسلام کې ناروا او منع دي.